یم ستاسو قربا عبدالله شیرین او دا وخت زه د سوات سیاحتي علاقه کالام کې موجود یم. سهار دی او که تاسو ګورئ خلک ناشتې ته ناست دي او بره که تاسو وګورئ نو د واورو راکې کېدو امکان دی. نو په ګڼ شمېر تعداد باندې سیاحان راغلي دي. تاسو سره بیګاني فوټیج هم شریک کوو او وسني فوټیج هم شریک کوو. د خلکو تاثرات اورو چې هغوی په دې حواله څه وایي. حاجي خپل تعارف وکړئ او تاسو کالام ته څنګه راغلی؟ موږ کالام ته راغلو نن مرګري راغلي زموږ سره په سعودي کې یو ځای حاجي او خپل موسم د خپل انجوای کوو. صحیح. او د واورې په انتظار وو. واوره دغه شته امکان شته ان شاء الله. مټ یو دا دوه کسان د ثوابي دي. حاجي دا یو کسور والا ده پنجابی ده. صحیح. راغلو الحمدلله خپل دغه نور مرګور تم د خواسته چې راشي او انجوای وکړي خپل. صحیح. تاسو کوم ځای راغلی جی؟ خپل تعارف وکړئ. موږ چې د ثوابۍ نه راغلي یو. حاجي او بس د مرګري خواته راغلو. مسافر یې؟ بس او مسافر یو. حاجي ډېر ښکلی ماحول دی، ډېر پرامن او ټوریزم ته پکار دي چې دلته راشي انجوای وکړي. ډېر ښکلې علاقه ده. زموږ خو خیر خپله علاقه ده، زموږ خو KPK ده، خو د پنجاب کوم خلک دي هم راشي وګوري، د دې ځای ښکلا وګوري. صحیح. ډېره مزېدار او بل د دې ځای ماحول ډېر ښکلی دی. صحیح. هوټل وغیره سکیورټي ډېر پرامن دي. ډېره مننه. تاسو به څه ویل غواړئ جي؟ موږ د ثوابۍ نه راغلي یو او ډېر سودناک ځای دی، خوند رنګ ځای دی او ډېر انجوای مو وکړه. بس نورو ملګرو ته هم خواسته چې راشي और कैसा लगा आपको ये इलाका? नहीं माशाल्लाह हमको अच्छा माहौल लगा इधर का। हम लोग पहली बार आए टूर के लिए। ये हमारे दोस्त हैं। सही। खाना हमारे दोस्त हैं, हमारे साथ आए इनके साथ। माशाल्लाह इधर होटल का सिक्योरिटी वगैरह खाना पीना अच्छा माहौल है। सही। तो अभी हम रुके हैं माशाल्लाह सही तरीके। अभी आगे जाएंगे इंशाल्लाह मौसम एंजॉय करेंगे। تاسو سیاحانو نه څه سہولت ورکوئ او د پلوګا پروسو کرایلی او د مهوډن جیل پروسو کرایلی؟ جی زما نوم اعجاز دی او زه د کالام یم. مونږ سید دا سہولت ورکوو چې هر قسم هوټل دلته موجود دی، هر قسم فیسلیټیز پکې شته. او دویمه خبر دا ده چې پلوګا پورې ځان له کرایه ده او مهوډن ډفرنټ کرایه ده. صحیح. نن سبا مهوډن لاره لږ ډینجر دی که نه، ځکه چې موسم خراب دی باید. او پلوګا پورې مونږ ته چې 5,000-5,500 پورې رالو، مهوډن ته 8,000-8,000 پورې. صحیح شو. دغه وسر راشي دا واره سره جی بالکل ناظرین، تاسو د کالام نظارې هم وکتلې، ورسره د سیاحانو د مقامي خلکو خبرې اترې واورېدې. امید ساتم چې دا پروګرام به ستاسو خوښ شوی. اوس په نوې ملاقات کوو په پلوګا کې یا په مهوډن جیل کې. د هغه ټایم پورې ستاسو نه زه اجازت غواړم. د لوی الله په امان.